बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम रशीद साफ़ी तासु ګورئ پروګرام شعر دستور ما سره ملمانه موجود دي. غواړم چې د هغوی پېژنګلو اولو کوم د سره د پاکستان تحریک انصاف نمایندګۍ لپاره موږ یو وارې بیا زحمت ورکړی دی. حبیب ملک اورکزی صاحب دوی سره ذمهداري ده. مرکزي صدر دی د ویلفیر ونګ د تحریک انصاف او د تحریک انصاف مشر هم دی. دغه شان به موږ سره موجود وي د عوامي نشنل پارټۍ د نمایندګۍ دپاره حمایت الله مایار صاحب، هغوی به موږ سره په پروګرام کې شرکت کوي. او د پیپلز پارټۍ د موقف دپاره موږ زحمت ورکړی دی پخواني پارلیمنټیرین او سینیر سیاستدان اخندزاده چټان صاحب. دا میلمانه به ما سره موجود دي. کتونکو نن په اسلام آباد کې غټه واقعه د یوسف رضا ګیلاني صاحب د اپوزیشن لیډر جوړېدلو په سینټ کې، او په دغه هکله باندې اگر چې دا د معمول کاروایی وي او یوزولي د اپوزیشن لیډر چې په سینټ کې څوک جوړیږي نو دونه زیاته په میډیا کې نه ډسکس کیږي، خو دې پیرې حالات او صورتحال ستاسو وړاندې دي او د هغې وجه هم غالبا چې زیاته کتونکو ته معلومه وي چې د پی ډي ایم جماعتونو په منځ کې چې کوم تاوتریخوالی یا اختلافات کم از کم د اپوزیشن لیډر په هکله باندې جوړ شوي نو په هغې کې پیپلز پارټي چې دغه بریالی پاتې شوې ده او د مسلم لیګ نون چې کوم امیدوار اعظم نظیر صاحب هغه د چیرمین د اپوزیشن لیډر د جوړېدو نه پاتې شوی دی. اوس به موږ جاج اخلو چې په راروان وخت کې به پی ډي ایم د هغې مستقبل به څه وي او دا کوم چې سیاسي تاوتریخوالی روان دی د حکومت په منځ کې او د اپوزیشن جماعتونو په منځ کې د دې انجام به څه وي. خو د دې نه ټولو د دې موضوع سره سره چې کومه یو بله غټه او مهمه موضوع مونږ غواړو چې په هغې باندې د پروګرام په د شروع کې لږ بحث وکړو. هغه چې کوم د کووډ 19 چې کوم صورتحال دی دا وخت په ملک کې په خصوصي توګه باندې د خیبر پښتونخوا بعضې ضلعې لکه مردان، پیښور، چارسده، صوابۍ په هغې کې دا کیسونه ډېر زیات شوي دي او هلته چې کوم دي په دې په وجه باندې د دې وایرس په وجه باندې مرګونه هم مخې ته راځي او په یو غټ تعداد کې خلک په دغې رنځ باندې اخته شوي دي. نو موږ به دا جایزه اخلو چې دغه صورتحال هلته ولې دی. حمایت مایار صاحب په مردان کې موجود دي، د هغوی نه به هم ځان پویو. دغه شان دا دواړه میلمانه چې کوم دي دا عوامي نمایندګان دي، دوی ته د دې صورتحال ډېره ښه اندازه وي نو دوی نه په دې هکله باندې هم ځان پویو. خو په پروګرام په آغاز کې یو خواست د ولس نه دا دی چې دا کرونا دا مرض ختم نه دی، دا چې دی یو وارې بیا زموږ په منځ کې دی او دې پیرې ډېر زیات په تیزۍ باندې خورېږي. نو بهتره به دا وي چې حکومت طرف ته یا ادارو طرف ته د کتو په ځای باندې ولس لږ شان په خپله هم د احتیاط او د خیال نه کار واخلي او کم از کم هغه څنګه چې په شروع کې مونږ به د دې مرض نه ځان بچ کوو، ماسک، سینیټایزر، لاس وینځل او د ټولو نه زیات سوشل ډسټنسنګ په هغې باندې مونږ توجه ورکړو. مونږ به د ملک صاحب ستاسو نه زه غواړم چې دا سیاسي بحث به هم وکړو، خو یو انساني مسله چې کوم دا وایرس کوم دی په دې په هکله باندې د حکومت د بدقسمتۍ نه د سرکاري سطح باندې خو ډېر مختصر ویکسین دا وخت پاکستان ته را رسېدلی دي او پرایویټ سیکټر چې کوم ستاسو حکومت آرډر کړو یا اجازت یې ورکړو د هغې قیمتونه ډېر غیر انساني طور باندې د هغې قیمتونه زیات لګول شوي دي. عمران خان صاحب په خپل هم په دې مرض باندې اخته شوی دی، الله پاک دې هغې له صحت ورکړي. نو تاسو نه ګڼئ چې کم از کم دا ویکسین تر حده پورې دا کوم چې پرایویټ سیکټر دا منماني شروع کړې ده چې د دې خو مخنیوي وشي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صافي صاحب ډیره مننه. بالکل خاص کر دا بیماری لکه تاسو یو پیغام ورکو زه به ریپیټ کوم نه او د ټایم قیمتي ټایم وجې نه، خو وایم چې عوام ته خیال پکار دی، خاص کر چې کم نور احتیاطي هغه خپل ځای کې دي، خو خاص کر سوشل ډسټنس ډېر ضروري دی. او مونږ اوس هم ډېر خلک زموږ خاص کر زموږ خیبر پښتونخوا کې خلک دا ټوکه ګڼي، خو ټوکه نه دی، دا ډېر خواږه خلک زموږ دوستان، زما ډېر ښه قریبي دوستان د مرض پیلاو په خیبر پښتونخوا کې په بعضې ځایونو کې 34 او 15% ته رسېدلی، ډېر زیات نو ډېر خطرناک حد ته دی او دا چې کوم لهر دی دا ډېر ډینجرس دا ویریانټ ډېر په تیزۍ سره خپرېږي. نو زه دا وایم زه هم په دې ستاسو په وساست باندې عوام ته پیغام ورکوم چې پلیز خپل سوشل ډسټنس خیال ساتئ او نور چې کوم احتیاطي تدابیر دی هغه اپنوئ.
او خاص کر تاسو خبر اوګه د ویکسین نو حکومت خو کوشش داده موږ سره چاینا ډېر هیلپ وکړو او راکوي موږ ته ویکسینیشن هغه ټول فری دي او فری روان هم دي خاص کر د شپېتو کالو نبره چې کم هغه دي مشران دي زموږ هغوی ته هغه ډېر په سپیډ سره ویکسینیشن روان دی خو بیا هم چونکې دا یو انټرنیشنل سټینډرډ هم دی بیا انټرنیشنل یو پرایس هم ہوته دی د هغه په مطابق هم پروتوکول مطابق چې کم دی موږ هم کوشش کوو زموږ حکومت هم کوشش کوي چې خلکو ته زیات هغه نه رسي تکلیف نه رسي او ریلیف سره چې کم دی دا ویکسینیشن ملو شي خو حکومت ډېر کوشش دا دی چې دا فری ملو شي زما دغه پوښتنه دا وه چې کوم دا چایني روسي کوم ویکسین چې په پرایویټ سیکټر باندې راغوښتي شوي په پاکستان کې منسټري انټرنیشنل هم ستاسو حکومت ته خط ولیږو د امریکې چې د ډاکټرانو کوم اسوسییشن دی ډېر نوموړی په نړیواله سطح باندې د هغې احترام کیدی شي هغې هم خط پاکستان ته راولېږو چې دا دونه ظلم مه کوئ د کم ویکسین د روسي ویکسین نوم دغې ویکسین زموږ په ګاونډي هیواد کې په هندوستان کې د هغې $10 قیمت دی په پاکستان کې دا کم چې ستاسو حکومت راغوښتی دی او کم دغه دی هغه په 8,500 روپۍ باندې په هغې په قیمت باندې هغې نه دي رضا نن هم عمران خان صاحب چې کوم دی د پټرولیم چې کوم خپل دپاره د هغې معاون خصوصي و ندیم بابر صاحب هغه د خپلې څوکۍ نه کوز کړی دی زما پوښتنه دا ده چې دا یو بل سکینډل طرف ته تاسو روان یې دا خو ویکسین خو د هر چا ضرورت دی او تاسو په هر ځای کې د دغې مافیا د دغې کارټیل د دغې خلکو د لاسه ولې بلیک میل کېږي نه انشاءالله موږ زموږ حکومت بالکل نه بلیک میل کېږي پرایم منسټر سوچ فکر او بیا د هغه ټیم سوچ فکر انشاءالله تعالی هغه بالکل کلیر وي عوام په مخ کې به وي خو بیا هم چونکې یو ډېر غټ ملک دی او 22 کروڑ خلکو ملک دی او بیا دې کې مختلف لکه تاسو وایئ چې مافیا انوالو دی نو ډیفینټلی هغوی به موقع نه فایده وچتوي زه هم ډېر بدبخته خلک دي چې نن ضرورت دی چې خلکو ته ریلیف ورکوي او هغوی خپل بزنس کوي خو انشاءالله تعالی حکومت ورله خپله پالیسي دی او دا شیان به مونږ کنټرولوو ټیک شو حمایت صاحب ستاسو طرف ته راځم په مردان کې څه صورتحال دی دا سیاسي بحث به هم کو خو د کرونا په حقله باندې ستاسو د عوام په منځ کې موجود وي دا کم اطلاعات چې مونږ ته را روان دي دا ټیک دي چې په مردان کې په سوابیک کې په پېښور کې په بونیر کې په دغه شان د خیبر پښتونخوا په نور ضلعو کې د ملک په نور نسبت باندې هلته دا مرض ډېر په تیزۍ باندې خورېږي تاسو څه وایئ او بل چې ما کوم د حکومتي سطح باندې د اقداماتو په هکله باندې کومې نیوکې وکړې نو په دغې هکله باندې تاسو خپل دریځ راته کېدی مخې ته جی بسم الله الرحمن الرحیم رشید صاحب ډېره مننه ډېر اهم خبرې تاسو وکړه د کووډ-19 په حواله او بیا هغه ضلعې معلومې چې په کومو ضلعو کې دغه مرض ډېر په تیزۍ سره خورېږي مردان کې مرض هم د 13 نوالې تر 14 پورې 7% پورې چې کوم ټسټونه کېږي همدغه پکې پازیټیو ټسټونه راځي د مردان چې کوم لوی اسپتال دی مردان میډیکل کمپلیکس چې په هغې کې کوم واډونه د دې لپاره مختص شوي هغه واډونه ډک شو د هغې نه علاوه نور واډونه په هغې کې اوس لګیا دي شاملېږي او دغه شان په مردان کې چې کوم اپریشن تیټرز وو هغه بند شو او چې کوم نور علاجونه کېدل په هغې کې هم ډېر کمې راغی په دې وجه چې د کرونا مریضان ډېر زیات سیوا شو نن زه په خپله باندې سهار وخت د مونځ په ټایم کې پاسېدم یو ملګري مې ټلیفون وکړ چې هغه ته کووډ او هغه بیماري ډېره زیاته شوله نو په مردان کې ځای نو بیا زه لاړم په خپله باندې پېښور کې په یو اسپتال کې هم ځای نو په نارتھ ویسټ کې چې کوم پرایویټ ډېر لوی اسپتال دی په هغې کې هم د کووډ مریضان ساتلی شي په هغې کې هم ځای نو بیا اسلام آباد ته ما ټلیفون وکړ شفا کې ځای نو په کلثوم کې ځای نو په اکبر نیازي ټیچنګ هاسپټل بارکو کې هغې کې ځای نو نور چې اسلام آباد کې کوم اسپتال کې ځای نو بیا یو اسپتال چې هغه لایف کیر هاسپټل دی چې په هغې کې موږ ته یو بټ ډېر په ګرانه ملاو شو یعنې وینا مو دا ده چې سپریډ ډېر زیات دی خطرناک دی دې سره تاسو اتفاق کوئ او بیا اخندزاده چټان صاحب طرف ته زه دومره وایم چې زه خپل ډېر خلک پیژنم جی جی ما صرف دا پوښتنه کول چې تاسو دا تصدیق کوئ چې مرض ډېر په تیزۍ باندې خورېږي صرف زما وړه غوندې تاسو پکې یو بله نقطه ایډ کړئ چې سرکاري سطح باندې کوم انتظامات دي جی سرکاري سطح باندې چې کوم انتظامات دي په مردان په سطح باندې بالکل سرکاري سطح باندې انتظامات خو ناکافي دي تاسو ته ما ووایئ جی دا ډېر خلک د اسپتال کې ځکه چې پراپیګنډا شوې ده چې اسپتالونو ته څوک لاړ شي نو هغه هلته کې ژوندی بیا نه راځي
په دې وجه باندې هسپتالونو ته خلک رجوع ډېره زیاته کمه کوي. ډېر علاج خلک پرایویټلی په خپلو کورونو کې دي هغه کې خلک ټوټل روځي هسپتالونو ته نو په هسپتالونو کې به ځای پاتې نشي. حکومت سره هیڅ قسمه انتظامات دغه حواله باندې نشته دی چې هغه خلکو ته په دغه باندې اسانتیاګانې یا د علاج معالجې سهولت ورکړي سهولت یې نشته. چټان صاحب ستاسو نظر هم په دې موضوع باندې اخلم بیا به سیاسي خبرې هم وکړو خو د باجوړ نه ستاسو سره څه اطلاعات دي هلته دا مرض چې دی څوک پې خبر دي او که نه او مکه شانې مذاق ګڼي او خدای دې مکه چې څنګه زموږ د مردان پېښور دا نورې علاقې چې کوم د دې په ضد کې دي په باجوړ کې ستاسو څه اطلاعات دي هلته دا مرض چې دی خدای مکه هلته خو دغه شان نه دی سیوا شوی الرحیم ډېر خو نه دی سیوا شوی خو ځای په ځای باندې په مختلفو یونین کونسلو کې لاکډاون یې لګېدلي دي ښه جي خو د څو پورې چې دا بله خبره ده چې خلک یې مذاق ګڼي نو او بالکل خلک یې باقاعده مذاق ګڼي او ځکه یې مذاق ګڼي چې هغه یو پیر له یو سړی لاړه ویل چې زما دا بچی ګوړه خوري او دې ته دعا وکړه چې دا د ګوړې نه واوړي نو هغه ورته وویل چې یاره سبا یې راوله چې سار نه راوستو بیا یې ورته دعا وکړه نو ویل پیر صاحب پرون دې ورته ولې نه کوله ویل پرون ما په خپله ګوړه خوړلې وه خلک په عمل ځکه نه کوي چې دا څوک ورته وایي چې کرونا دا څوک ورته وایي چې احتیاط وکړئ هغه په خپله احتیاط نه کوي بالکل د نن نه یو دوه هفتې مخکې زمونږ د یو منسټر صاحب د زوی واده شوی د شپږ ورځې په دغه کې وو په پېښور کې او شپږ ورځې بیا په باجوړ کې و د دغه غریب قوم نماینده و او د هغه په هغه واده کې چې کوم دی ته تپوس وکړه او ویډیوګانې وګوروئ او نه په زرګونو خلکو په هغې کې شرکت کړی بل چې ټان صاحب دا وخت هم په ګورنر هاوس پېښور کې یو میګا ډینر روان دی په هغې کې ټول سینیټران چې دي هغه موضوع شوي دي په ټول خیبر پښتونخوا چې کوم ایم پی ایس دي ایم این ایس چې کوم دي هغه ټول دا وخت هلته یو بل واده هم روان دی په ګورنر هاوس کې د هغې نه علاوه نن په سوات کې یو واده شوی و فیډرل منسټران هم پکې وو وزیر اعلی هم پکې وو آیا هلته په یوسفیز باندې عمل شوی دی او د ټولو نه غټه خبره ده چې کومه زمونږ د وزیر اعظم صاحب دی ده چې د وزراو میټینګ راغوښتی وو که نه په کورونا باوجود او کوارنټین او په هغې باوجود چې و نو خپل ټیم سره هغه لګیا و د روټین کار یې دا حالات نو خلک به څنګه وګڼي چې کورونا شته دویمه خبره که کورونا شته دی او په زیاتېدو دا نو حکومت ته پکار دا ده چې اولنۍ ترجیح کورونا ته ورکړي موږ ته 15 لکه خیراتي ستنې راغلي دي نو ما ته د حکومت وښیي چې دوی د 2 روپو ستنې راغوښتي دي د 1 کروڑ روپو ستنې راغوښتي الټا 127 کروڑ ډالر د کورونا په مت کې راغلي هغه پیسې حساب کتاب نشته چا ته لاړې ځکه چې د کورونا د مریضانو سره کم حالات روان دی خو ته معلوم دی بل تا زما د رور ملک صاحب دا خبره وکړله چې یاره دا خلک چې دا پیدا اوچتوي د دې وخت نه نو دا کومه پیدا چې اوچتوي دا زمونږ د وزیر اعظم صاحب سپیشل ایډوایزر او بدقسمتۍ نه ټولې خبرې د هغه معاونینو نه ګیر چاپېر تاویږي کو چیني ده بالکل د کو غوړي دي او کو ویکسین دي چې کوم دی نو هغه دی شهباز ګل صاحب دی او دا حکومت چې کوم دی دا خو د مافیاز حکومت دی په دې کې په میډیسن لازم مافیاز پکې ډالر لازم مافیاز پکې راځي نو دا څنګه کېدی شي چې د کورونا دونه لوی آفت په دې قوم باندې راغلی دی او په دې کې به د عمران خان صاحب مافیاز او د هغې ټیم به پکې خپله حصه ونیسي هغه به پکې چې په پېټرول والا پکې ګټلی شي په چینو کې په غنمو کې او دا دومره غټ آفت راغلی دی په دې کې د وزیر اعظم صاحب د ټیم بالکل حصه نه دا بالکل نشي کېدی که د چا زړه کوي او که بدي نو دغه ټیم ته به دا ټیکه میلاویږي او دوی به دا چټان صاحب زه یوه خبره کوم بالکل زه صرف دا وایم چې ګوره اول حکومت دی چې په دې کې سیټینګ کا ایډوایزر وي که منسټر وي هغه ویستې شوي دي چې پته لګي چې دا کرپشن کوي هغې په تیر شوي حکومتونو کې خو ملک صاحب دنیا کرپشن دا اول حکومت دی که د غنمو بحران راځي که د چینې بحران راځي که د دوایي بحران راځي نو معاونین خصوصیان چې کوم دي د وزیر اعظم صاحب دا شیان خو موږ ټیکوو که نه دا خو پرایم منسټر ټیکوي دا خو ګورې موږ ته یو کرپټ نظام د اویاو کالو راکړی شوی دی
دا چې ټیکو دی دا ندیم بابر خو ستاسو پیداوارو لکه د دا سړی بې ګناه دی نو ویې دستولی او که ګناهګار دی نو جیل ته ولې لا نړه صحیح او دا خبره ده دا لږ شان دا بحث مخکې بوزو دا ندیم بابر صاحب دا معزولي چې کوم دا هغه چې کوم نن د څوکۍ نه کوز کړی شوی دی هغه خو ټیک ته دا په دا خبره خو ثابت ده شو چې پټرولیم مصنوعات په قیمتونو کې چې کوم غیر ضروري وتاړ چړاوې راوستي یا چې کوم په هغې کې مونوپلي یا کارټیل جوړ شوی هغه شی خو ثابت شو دې خلکو له به سزا څوک ورکوي جهانګیر ترین باندې الزام ثابت شو هغه سپین باز د ټیک ته تاسو خپل ځان نه جدا کو ندیم بابر صاحب باندې دا د ستاسو کمیټي وي چې ندیم بابر صاحب چې کوم دی نو هغه باندې دا خبره ثابت شو چې پټرولیم مصنوعات چې کوم دا قیمتونه دي د هغه د نااهلۍ او د سیکټري د نااهلۍ نه شوي دي سزا او د جزا هغه عمل به کله شروع کیږي غواړم ډیره مهمه موضوع ده که ستاسو اجازت وي دې باندې به تاسو جواب راکړئ کتونکو د ملک صاحب جواب به په دې موضوع باندې ضرور اخلو خو په پروګرام کې شوی د دمې وخت د دمې نه واپس راځو بیا پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی جی ملک صاحب تاسو نه مې پوښتنه کړې د دمې نه صافي صاحب ګوره زه خو دا وایم چې اول خو زمونږ دا اخلاقي بریالی دی د زمونږ حکومت چې نن کچرې رپورټ رالو او چې کم باقي سیکټري او یا ایډوایزر نو هغه فورن پرایم منسټر دا کافي دی چې عهدو نه هم لرې کړو ګوره دې ته چې سزا او جزا وي هغه به هم ورته میلاویږي داسې خو نه دی خو فل انکوایري راله چې هغې کې ښځه دا خو نننۍ واقعه ده ملک صاحب دا خو نننۍ دا د نننۍ خبره ده زه دا خبره به پرېږدو پټرولیم خبره به پرېږدو خیر دی که نه زه به دا غنمو والا چې کوم مجرمانو اوس خو ملزمانو هم نه دي په هغې باندې دغه غلا نو موږ ټولو نه غټ کار چې کوم دی پیپلز پارټۍ کړی دی په دې نو موږ خو وایو کو پیپلز پارټۍ نه کنه کو جماعت اسلامي هم کړي کو ان پی کړي کو هغه جی یو آی کړي کو هغه پاکستان تحریک انصاف کړي کو هر چا کړي موږ خو د جزا او د سزا خبره کو هغه غنمو کې چاته سزا ملاو شوه هغه چینی کې چاته سزا ملاو شوه هغه دوایانو کې چاته سزا ملاو شوه زه پټرولیم به تاسو په خوله باندې تاسو لکه دروغ نه وایم ماته پته حساب گو انسان نه ستاسو په خوله به مونږ اعتماد وکړو دې ته به صبر وکړو هغه خو هم نه دي شوي که نه نو څنګه لکه مونږ ستاسو باندې یقین وکړو صافي صاحب اول خو ما خو درته لکه اول وي چې زمونږ نظام داسې یو ټیک نظام موږ ته میلاو نه شوی دا نظام خو جوړون غواړي دا ملک جوړون غواړي چې د پرایم منسټر صاحب یو نوم ورکړی دی نوی پاکستان د هغه نوي پاکستان کې به دغه دا نوی د ستاسو مبارک چې مونږ له هغه زوړ خپل واپس راکړي زوړ کې ګوره زوړ کې خو همدا کرپټ نظام و تاسو سره دې کې تاسو ښه خوشحال وئ موږ درته ملک جوړو انشاءالله راتلونکي وخت ستاسو یو د خوشحالۍ دور را روان دی د رڼا دور روان زه ټیک شو حمایت صاحب نه ځان پوه کړو حمایت صاحب زما خو د ملک صاحب په خبره باندې سر نه خلاصېږي خو دوی وایي چې موږ دله یو نوی نظام درکو یو نوی ملک درکو نو دا سختې به وي کله به دا پټرول لږ ګرانېږي کله به چینی لږه ګرانېږي کله به دوایه کې لږه مسله راځي کله به ویکسین لږ ګډوډ کېږي لږه وایي ګزاره وکړئ تاسو به وکړئ ګزاره این پی زه حیران دا یم چې دوی وایي چې کرپشن ختم شو یو خدا ده چې غلا کرپشن دومره زیات سیوا شوی دی که دوی غټ بیګه پراجیکټ کې به وي لکه بي آر ټي وه بلین سولابي ټري سولابي ورپسې دلته چې کوم ملم جبې والا کیس و د ماینز والو هغه ټول خو په ځای باندې پراته دي او دوی لګېدلي په سپریم کورټ کې سټې اخیستې ده چې دغه کیسونه دی په خپړوا د باندې نه ځي دغه شان تاسو وګورئ څومره ایگزیکیوټیو ایجنسۍ چې دي په هغې کې 12% کمیشن اوس هم ټول اخلي پروکیورمنټ کې کمیشن روان دی په ډیولپمنټ سکیمونو کې کمیشن روان دی څومره هم چې دلته نوکرۍ دي یو ګریډ په 1 لک روپۍ باندې دی که څوک په 10 ګریډ کې برته کېږي 10 لکه ورکوي په 19 کې برته کېږي هغه د مختلفو محکمو بیا خبره ده هغې کې کرپشن روان دی که انټیس دی که ایټیس دی که جی ما گزارش دا کو چې د دې وینا دا د پی ټی آی کې د این پی په دور کې بغلا غلطي او په هغې کې به چې کومون کرپشن ډیرو پیسې به جیبونو کې اچول کېدې زمونږ د پی ټی آی وي دا ده چې ټیک ترقیاتي فنډونه کو ډېر نه استعمالیږي خو څوک یې پټۍ هم نه په خزانه کې واپس پاتې کېږي لیپس کېږي ضرور خو د خلکو د سیاستدانانو یا د حکمرانانو په جیبونو کې نه راځي د دې دریځ دا دی د ان پی حکومت چې تیر شو د 2013 نه ولې 2018 پورې د دې په پښتونخوا صوبه کې حکومت د دې احتساب کمیشنو د ان پی په یو وزیر باندې په وزیر اعلی باندې تر اوسه پورې یا په یو ممبر باندې د غلا الزام اول رانغی او ثابت په ولونه شو نه غلا بیا د 2013 نه 18 چې ختم شو د حکومت 18 تر نه پورې د درې کالو تقریبا
د دې وفاقي حکومت ته نېشنل اکاونټیبلټي بیورو ده نو بیا په ان پی باندې ول یو الزام ثابت نشو د ان پی د یو وزیر یا د یو ممبر خلاف ول کاروایی ونه شوله سو کوم نه د نیب سره شته او نه د بل ادارې سره په کرپشن کیس د ان پی د یو لیډر خلاف روان دي خو دی خو په حکومت کې د 2013 نه ول 18 پورې د صوبایي حکومت په ټولو وزیرانو تقریبا د کرپشن کیسونه دي کاغه بلین ټری سونامي دا او کاغه بی آر ټی دا او کاغه ملم جبه دا او کاغه ماینز کیسونه دي او کاغه په ټول ایگزیکیوټیو کې څومره ایگزیکیوټیو کې چې چې ډیولپمنټل کار وکړي 12% کمیشن خو بالکل لاغي حق ځان لګړل دي او دا غیر علاوه په ایکسپټنس او د ایگزیکیوشن دوران کې نورې کمیشن او نورې پیسې او غلاګانې هم کیږي باقي کې د دې د ټول دغه ټول پکې شریک دي بالکل صاحب خبره یعنی کو تاسو وینا مداغه په اپوزیشن دغه د پاره چې څومره جی پوه شو تاسو خبر راوړئ تاسو وینا دا د اپوزیشن چارې کرپشن نه کړی د نو حکومت د پاکستان تحریک انصاف په لاس کې دی هغې د احتسابو کې همدغه غوښتنه زموږ د ملک صاحب نه او د حکمرانانو دا چټان صاحب طرف ته زه دا وایم اکاونټیبلټي اکراس دی بورډ پکار دی د اپوزیشن خلاف دی ومشي او د دې د خلکو خلاف دی ومشي په هغې کې بیا چې کوم دی نو دا نه دی پکار چې د یو خلاف به کېږي د بل خلاف به احتساب دی وشي خو د هر چا دی وشي خلاف کاروایي شي دغه اوس حکم نه دی ملګری ان پي دا وایي چې احتساب دی وشي خو د هر چا دی وشي چټان صاحب د ان پي خو دغه موقف دی او دا خو اصولي موقف د هر چا پکار دی چې همدغه وي د وطن کې چا غلا کړي هغې ته د سزا میلاو شي زه لږ شان بحث مخکې به وځم ستاسو نه لږ ځان پویم تاسو سینیر پارلمنټیرین دا نن دا چیرمین د اپوزیشن لیډر چې کوم منتخب شو یوسف رضا ګیلاني صاحب د پیپلز پارټۍ ټیک ته دا یو پارلماني نظام کې دا اپوزیشن لیډر هم یو غټه عہده خو د دې عہدې په نتیجه کې چې د پی ډي ایم اتحاد ته کم نقصان ورسېدلی دی نو غالبا بیا د اپوزیشن دا نور جماعتونه چې د پیپلز پارټۍ نه کم ګیله کوي چې یاره دوی د پی ډي ایم هم کمزوري کو او د پیپلز پارټۍ بظاهره خو نه خو په پټه باندې د دوی زړه دا دی چې عمران خان صاحب پرېږده چې 15 کاله پوره کړي هغه سړی کوي چې د پی ډي ایم کمزوری کړ جی چې هغه داسې سوچ کوي چې دا د پی ډي ایم کوم جماعتونه دي دا په یو بل کې ضم شوي دي موږ په یو بل کې ضم شوي نه یو موږ په یو څو اصولي خبرو باندې اتحاد تللی دی نور زمونږ په بلا خبرو باندې اختلافات هم راځي د هر سړي خپله خپله رایه د تاسو ته به یاد شي کله چې ضمني نه موږ خو دا نه وایو چې ستاسو انضمام شوی دی تاسو زه غواړم چې په دې باندې لږ تفصیلا ما پوه کړئ که نه دا یوسف رضا ګیلاني صاحب د پی ډي ایم د اتحاد په نتیجه کې لاول سینیټر صاحب جوړ شو بیا د هغې نه پس د پی ډي ایم د اتحاد په وجه باندې هغه ووټونه چې تاسو دعوه کوئ چې هغه په زوره باندې چا یا په دوکه باندې یا په بدنیتۍ باندې هغه مسترد کړي چې هغه ورسره واچوئ نو تاسو په سینټ کې اکثریت هم د پی ډي ایم د وجې وموندو اوس زموږ پوښتنه دا ده چې لکه دغه ځای پورې خو ستاسو سفر یو و په سینټ په فلور باندې هم بیا چې اوس مسلم لیگ نون دا غوښتله چې یاره اپوزیشن لیډر د موږ له راکړي چې څنګه مخکې ورسره تاسو وعدې کړې وې نو دغه ځای کې بیا لږ د پیپلز پارټۍ د اپوزیشن چې دی دا لږ کمزوري ښکاري موږ ته زه داسې کار دی چې موږ چیرمین صاحب ډېر په سخته سمنې کړي وو چې بعضې خبرې به تاسو په میډیا باندې چې کوم دی دا نه کوئ خو زمونږ چې کوم اتحاد دی نو په ډېرو خبرو زمونږ اتفاق راځي په ډېرو نه راځي ګلګت بلتستان کې الیکشن موږ یو بل خلاف الیکشن کوو که نه هم کوو ماته دا ووایه نه نه هغې نه پی ډي ایم پوزیشن هغه ټایم کې هغه شان نه و که نه دا کوم چې بالکل دې ټایم کې د پی ډي ایم ماله خبرې ته پرېږده څنګه چې دا نور خبرې ته پرېږدې داسې ماله خبرې ته پرېږده ستا د سوال ضرورت په دې نه راځي ټیک شوه بله ورځ چې په نوښار کې دا الیکشن و دا خو د پی ډي ایم پوزیشن و که نه په هغې کې د ان پي خپل کینډیډیټ ودرولی و ویل چې بهی زمونږ انتخابي اتحاد نشته دی زمونږ اتحاد خو چې کوم دی په دغه یو څو خبرو باندې دی چې د قانون او د آیین بالادستي د اوپ وزیرې صلاحات د میډیا ازادي د دې حکومت خاتمه په کومو خبرو باندې کراس د ګوډ احتساب په دې زمونږ دی او زه په الیکشن کې خپل سړی کښېنو منه ښه جي که نه خو موږ دا خبره کوو که نقصان رسېدلی دی نو هغه چا رسولی دی چې د اپوزیشن ټکټ یې د پی ډي ایم د طرفه هغه کس له ورکړه چا چې د شهید محترم بېنظیر بټو په الزام کې چې کوم خلک په جیلونو کې چې هغې په ضمانتونو باندې احساس کړي دي چې هغه کسان یې د رهایي کوښښ کړی دی نو دغه کسان دغه کس له دی کم از کم پیپلز پارټي چې کوم دی که نه نو هغه خپل ووټ نشي ورکولی
نو که فرض کړو د دې فیصلې نه نقصان رسېدلی دی نو دا موږ نه او زه پوه شوم تاسو اعظم نظیر تارړ صاحب ته هغې طرف ته اشاره ده خو بیا هم زما په خیال اخلاقاً پوزیشن چې کوم دی د پیپلز پارټۍ اوس دا دونه اهم عهده نه وه دا پوزیشن دونه غټ نه و چې په هغې باندې د پی ډي ایم غټ اتحاد نه زه خبره نه کوم رئیسافي صاحب زما په خبره ځان پوهه کا زه درته وایم چې پیپلز پارټۍ هغه چاله خپل ووټ نشو ورکولی کوم سړي چې د بیبي د شهادت په الزام کې گرفتار خلکو ضمانتونه کړي دي څوک چې په کیسونو کې د بری کولو کوشش کړی دی زه د عهدې خبره نه کوم زما په خبره ته ځان ټیک شو زه پوه شوم خو د هغې حل دام کېدی شو چې تاسو بل امیدوار مسلم لیګ نون ته ویلی شو چې هغې خپل امیدوار چینج کړی خو اینی هاو زه غواړم که بل امیدوار راغلی وی موږ به پرې سوچ ضرور کوو که بل امیدوار راغلی وی موږ به پرې ضرور سوچ کوو ټیک شو بس دا نقطه ستاسو په سمجھ کې راځي چې دا دې سره ستاسو یو جذباتي مسله وابسته ده د پیپلز پارټۍ د دغې وجې اعظم نظیر تارړ صاحب چې هغې دا پوزیشن پیپلز پارټۍ ورکولو ته تیار نو ملک صاحب خوش قسمتي دا د ګوره پیپلز پارټي سره خپل جوازونه دي او د مسلم لیګ نون سره خپل دریزونه دي د اے ان پي سره خپل هغې تاویلونه لري خو که هر څه ده د پی ډي ایم هغه پوزیشن هغه نه دی پاتې چې کم نن د کله چې یوسف رضا ګیلاني صاحب ستاسو امیدوار لا شکست ورکو او سینیټر جوړ شو زما پوښتنه دا ده چې اپوزیشن درته خدای پاک دغه شان په خپلو کې واچو د هغې په خپل منځ کې اختلافات دي د هغې باوجود چې کوم دی مینی بجټ یو قسم دا پرونی آرډیننس چې کوم دی دا بظاهره تاسو خو ورته آرډیننس وایي خو دا مینی بجټ دی د یو سل څلوېښت اربو نوي ټیکسونه صدر پاکستان په یو دسخط باندې پرون نافذ کړي دي لږ په دې خبره موږ پوهې کوي چې د عوامو تاسو سره څه زیاتې کړی د زه ټیک ته پوزیشن د دې جوګه نه دی چې ستاسو حکومت ختم کړي یا ستاسو مخه ونیسي خو د عوام به چېرته ځي د دوی تمې د دوی امیدونه د چا نه موږ وابسته خو بیا په دې ځای کې زه تاسو دروم بخښنه غواړم ماته وویلي شو چې د وقفې وخت کتونکو د ملک صاحب نه به په دې سوال باندې د هغې دریځ موږ ضرور ستاسو مخې ته راولو خو پروګرام کې شوی د بلې دمې وخت پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی ملک صاحب ما هغه پوښتنه کوله چې 2 کاله نه ټایم کم پاتې شو حکومت سره هغه 3 کاله خو ډېر په سخته تېر شو او اوس ورځ ورځ نور څه خو پرېږدی ځه چې سیاسي عدم استحکام دی یا بیماریانې دي یا کرونا ده دا د خدای طرف نه دي ځه خو چې کوم څیزونه ستاسو په لاس کې دي دا کم از کم دا مهنګایي چې کوم ده نو د دې یو سمت خو لږ په ځای خو یې ودروئ ځه چې کمولی نه شئ نو سیوا کوئ مهنګایي خبره داسې ده چې ګورئ دی د موږ نه چې کوم مخکې حکومت و د پاکستان مسلم لیګ نون یا هغه نه مخکې د پاکستان پیپلز پارټۍ و ګورئ دی دا نظام دی دواړو دا خبرې نورې خوند نه کوي که نه بستې که نه اوس ډېر زور شو زور زړه خبره نه دا حقیقت دی چې دی یو جعلي طریقې سره یو نظام مینټین کړی و خلکو ته ګوره چې کم اصل موږ د ملک ترقي غواړی ملک سټیبلیټي غواړی نو هغه ته به لږې سختې فیصلې کوئ هغه فیصلې د ولږې خلک مړه کې په بیماریانو باندې خلک مړه کې دا انشاءالله په ولږې هیڅوک نه مړ نه ملک صاحب حالات ډېر خراب دي په دې وطن کې په ډومبۍ پیره باندې تاسو ته پته ده چې بلکې پرایم منسټر صاحب د چای روټۍ مسله جوړه شوې ده ګوره جي بل په دې وطن کې په ډومبۍ پیره ملک صاحب روجره روانه دی روجې نه مخکې څومره غټ پیکیج یې ورکړو پرایم منسټر خو د عام خلکو دپاره یې ورکړو او دا 140 ارب روپۍ به د چارې سرمنې نه راوباسئ دا نوې ټیکسونه دا بجلي چې په 2 کالو کې 95 روپۍ فی یونټ باندې عمران خان صاحب فی یونټ ګرانه کړه دا به د چا د سرمنې دا فیصلې چا کړې وي پریویس حکومتونو چا کړې وي دغه پریویس خبرې نه کوم د 2 کالو خبرې کوم د 3 کالو نه کوم د زړو حکومتونو کومې فیصلې دي هغه موږ بوکتاو کوو هغه شیان موږ فیس کوو ان شاء الله چې زمونږ 15 کاله ملک صاحب ټیک شو دا حالات چې کوم دي مهنګایي خبره کوم دا د پریویس ګورنمنټس یا د اپوزیشن د وجې دا په دې خبره باندې عمران خان صاحب سره یا خپلو مشرانو سره تاسو چېرته ناست یو هغوی نه ځان پوه کړی چې دا سلسله به ودروئ چېرته انشاءالله دا سلسله به ضرور درېږي تاسو لږ صبر وکړئ انشاءالله تعالی 2 کاله زمونږ پاتې دي 2 کاله ډېر غټ شی دی زمونږ خو په 3 کالو کې خو
د حکومت سٹارټینګ او بیا را روان دوه کاله بس خوي تاسو وای صافي صاحب بیا هغه پارټي چې هغه ته فرست ټایم ملو شي په میرټ باندې او د هغه سوچ او فکر هم انصاف ته یو نوې سوچ ته یو نوې پاکستان سوچ ته خا یو دا او بل دویمه خبره ده چې تا د ګیلانی صاحب خبره وکړه هغه خو تاسو سوال پرې دولو ګوره ما خو ته اول ویلیو چې دا پی ډی ایم اسی غب شپ د دې هیڅ مقصد نشته دی وقتی طور راغون شوی دی صرف زموږ حکومت ته یو تکلیف نو کله عمران خان صاحب وایي چې کله سخت شي اپوزیشن بیا ټول یو موږ شي او تاسو منتشر ګوره جی هغه منتشر اول ورځ نه منتشر اول ورځ نه پاکستان پیپل نو موږ وایي چې خطر راته هیڅ نشته بیا ډیلیور کوي کنه چې پاکستان پیپل پارټي خو ریزاین نه ورکولو اول ورځ نه نور نن چې کم د کم فیصله وشو دام د دې خپلو چې کم د دې بې اتفاقی ده هغه وشوله نو موږ ته اپوزیشن نه دا اصل کې ریجیکټډ دي بای پاکستانی عوام یعنی پاکستان خلکو دا ریجیکټ کړي دي ان شاء الله تعالی راتلونکي وخت هم د پاکستان تحریک انصاف ته هغه ته پته راتلونکي وخت هم د سلیکټډ د تاسو نه ان شاء الله په میرټ باندې بزو موږ خیبر پختونخوا کې اول حکومت کړو په میرټ باندې موږ حکومت اغسته ده کمې پارټي ته دویم چانس ملاو شوی ده معیار صاحب ناسته د دې پارټي راغلی او په حکومت کې دوباره چانس ورکو ناغه خو پرې نه خو د ملایانو ته په وجرو جماعتونو کې کمپاین تاغي غریبانو پاتې شي کرپشن خبره یو معیار صاحب کرپشن خبره وکړه معیار صاحب تدا وای چې جی ګوره تاسو د پارټیز معیار صاحب ډېر ریسپیکټیبل کسته دوست زموږه خو زه اسی خبره کوم د پارټي چې د دې وای چې زما کم مشیر او کم وزیر اعلی کم د دې فرنٹ مینو هغه نه ریکوري شوی د په کروڑو روپو ټیک دا پارټي کې ګوره دغه سيزونه وی پاغي باندې ټول جماعت مونږ مورید الزام نشو غنلې خو معیار صاحب تاسو نه پوښتنه دا د نورې مسلې خو په خپل ځای باندې دي نن خو ان پی چې کم دی نو هغه د ګیلانی صاحب چې دی هغه د مسلم لیگ نون د کشته نه کوشو د پیپلز پارټي په ګروپ کې شامل شوی دلته په سېنات کې چې کم انتخاباتو نو ان پی هم حمایت کړی دی د یوسف رضا ګیلانی صاحب هغه خو زه ټیک چې سیاسي ستاسو کومې فیصلې دي هغه په خپل ځای باندې خو زما پوښتنه ستاسو دا ده چې را روان وخت کې د پی ډي ایم چې کوم تحریک د هغې نه یو امید پیدا شوی چې ستاسو به موږ ته وایي چې دا حکومت ظالم دی د دوی د لاسه مهنګایي ده د دوی د لاسه چې کوم ده هغه بېروزګاري ده خو موږ خو دا ګڼله چې کیدای شي اپوزیشن جماعتونه به دا حکومت چې دی قبل از وقت به ختم کی او د دې چې کومې دا خبرې دي دا پوره شي خو اوس خو هغه شی نه ښکاري د پی ډي ایم انتشار چې کوم دی هغه بالکل واضح دی عوام چا طرف ته وګوري حکمرانان دا دي ناست دي هغه وایي دا ستاسو د لاسه کم دي پیپلز پارټي ان پي کم چې زموږ پخواني حکمرانانو تاسو راته ووایه چې دې کې عوام چا طرف ته وګوري دا پرون مینی بجټ په شکل کې 140 ارب روپۍ نور ټیکسونه ولګېده را روان وخت کې به ولس څه کوي چا طرف ته به ګورو صافی صاحب یو خدا چې پاکستان ډیموکریټک موومنټ ژوندی دی وی به او دغه اتفاق او اتحاد به دوباره پای کې بحال کیږي بالکل یو دومره ډېرې پارټۍ چې راغونډې شوي او په یو محدود ایجنډا راغونډې شوي دي زموږ سیاسي پارټو نظریه او زموږ د سیاسي ټولو پارټو لار ځان لشته دی څوک نشنلسټ پارټۍ دي څوک پروګریسیو پارټۍ دي څوک په سوشلیزم باور ساتي څوک رایټسټ دي څوک لیفټسټ دي تاسو په دې پارټو کې په خپل وګورئ نو دومره مختلف الخیال پارټۍ چې راغونډې شي خامخا په څه موډس اپرنډی باندې یا په سټرټیجي باندې په متملۍ باندې خامخا چته اختلاف راځي خو دغه اختلاف به انشاءالله سوره کې تاسو ګوره دا به ختم شي دغه ټولې پارټۍ به متفق وي او د دې حکومت خلاف به د عوامو د اوسم دغه توقعات په ځای باندې وي او انشاءالله تعالی د څومره چې د توقعات دي د عوامو د دې پی ډي ایم نه هغه به پوره کېږي تاسو ګوره د حکومت د لاسه چې خلک کم په ګرانۍ د لاسه کم په اور کې پراته دي نن دا دوایانو دومره قیمتونه سیوا شو چې یو غریب سړی هم خپل مریض د پاره دوای نه نشي پر کوله علاج معالجه دا غنشي کوله مریضان به علاج پراته دي تاسو د یونیورسيټي د کالجونو فیسونه وګورئ څومره ډیر زیات سیوا شو څومره ماشومان د سکول نه تقریبا 2.5-3 کروڑ ماشومان په دې ملک کې بهر دي چې هغه سکول ته د سره داخلي الته نشي غسته تاسو وګورئ دغه شانتي د بجلی او دغه شانت د سویګیس کم قیمتونه چې دي هغه ډیر زیات سیوا شو وزاره د روزانه د خوراک ساک څومره سيزونه چې دي دا غي د روزانه په بنیاد باندې قیمتونه سیوا کوي خلک دوه وخته معیار صاحب دا خبره سر زمون 100% 100% اتفاق ته چې مهنګایي شته مسلې موجود دي خو د دې مسلو خاتمه به څنګه کېږي په دې کې حکومت یادوي په دې پښتونخوا صوبه کې خو تیرم د دې حکومت او اوسم د دې حکومت ته په مرکز کې خو د زوړ حکومت باندې الزام لګي او دا ډیره بس اسانه خبره ده پاکستان کې
چې هر ځای کې به زوړ حکومت چې کوم دی په هغې باندې به الزام لګي او د هغې خبره به کېږي دا د زوړ حکومت ته ماتار ته پاتې 3 کاله کې دې سره چې کوم نااهله ټیم دی اوسه پورې هغې څه وکړه دې سره خو 200 موږ سره ماهرین دي دې په اکانومي کې خو دې څه وکړه فارن پالیسی دې خو ټول ګاونډي ملکونه زموږ نه خفه دي موږ په انټرنیشنل یو فورم باندې خپل ځان له چاته سپورټ د یو مسله باندې نشي اخیستی که د کشمیر مسله ده او که نورې زموږ بین الاقوامي مسلې دي هغه اف ای ټي اف کې اوسه پورې لا موږ نو د دې نه اهله د حکومت نه خو زموږ آیسولیشن طرف ته لاړلو دلته اکانومي تباه شوله دلته تقریبا 1 کروڑ 6 لکه خلک بېروزګاره شو په دې وخت کې چې هغې د شته نوکرۍ نه تاسو د مسلو مایار صاحب تمه ورکړې وه د مسلو سره زموږ اتفاق دی کومې چې مسلې تاسو بیانوئ حل د اپوزیشن سره څه دی خو زه غواړم چې اخندزاده چټان صاحب وختي داسې حل دا دی ګوره زه تاسو ته وایم جي بالکل اپوزیشن متفق دی تاسو به ګورئ په راتلونکي وخت کې به بلاول بټو مریم نواز په یو ځای باندې وي د یو سټیج نه به او جلسې به وي تحریک به وي درنې به وي مارچ به وي او چې د اخره پورې د استعفاګانو پورې خبر را دي چې کله د استعفاګانو وخت به چې ورشي په هغه وخت کې به استعفاګان هم وي بالکل به دغه وي تر څو پورې چې د عوامي پارټۍ سپورټ خبره ده د ګیلاني صاحب سره موږ بالکل د 2013 2014 پورې د پیپلز پارټۍ سره شریک حکومت پاتې شوی دی د عوامي پارټۍ چې کوم نظریه وه د صوبایي خود مختار په ان اف سی ایوارډ کې د صوبو د ایسې سیوا کېدو د صوبي نوم وفاقي پارلماني جمهوریت هغه موږ د پیپلز پارټۍ په وخت کې د وطن او د ملک له د خلکو له ګټلې دي د خپل صوبې له حقوق یو وقفې طرف ته ځو یو دمې طرف ته ځو مایار صاحب تاسو خبره جمهوریت راغلی دی نو موږ دا ګڼله چې ضرور دی موږ هماغه ګیلاني صاحب جی ډیره مننه ستاسو خبره راورسېده یو وقفې طرف ته ځو د وقفې نه پس په دې موضوع باندې د اخندزاده چټان صاحب نظر هم اخلو خو دا وخت موږ یو وقفې طرف ته ځو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی چټان صاحب ستاسو نه ځان پویول غواړم دا لانګ مارچ اوس هم پی ډي ایم دا بیم پکې غږیږي چې لانګ مارچ به کېږي یو خو په دې خبره مه پوهېږي چې تاسو وایئ چې استعفاګانې به نه ورکوو بغیر د استعفاګانو د لانګ مارچ څه فایدې او دا وختي چې ما د 2 میلمنو سره کومه خبره وکړه چې د ولس ډېر زیات تنګ شوی دی لاول خو د پی ډي ایم نه دغه توقعات بلاول صاحب هم وایي چې مونږ استعفاګانې هم ورکوو دا حکومت چې کوم دی د یوې ورځې میلمه دی کله به وي میاشت پس پځي چا به وي 15 ورځې پس پځي خو اوس ښکاري دا چې پیپلز پارټي په دې خبره باندې تیاره ده چې عمران خان صاحب دا نور پاتې وخت هم تیر کي او چې دا ولس لږ نور هم ورنځېږي او دا ولس چې کوم دی لږ نور هم ودړدېږي او د پیپلز پارټۍ به خپل یو لانګ پلان وي سیاسي هغه خو په خپل ځای باندې خو زما پوښتنه دا ده چې یو دا لانګ مارچ د دې به څه فایده وي که ستاسو دا خبره مونږ ومنو چې یو پی ډي ایم اوس هم قایم دی او د پی ډي ایم ایجنډا هم دغه ده چې د ولس چې کوم مطالبې دي یا غوښتنې دي هغه به پوره شي نو ما په هغه فارموله باندې تاسو پوه کړئ چې ټان صاحب چې څنګه وپوره کیږي تاسو استعفاګانې هم نه ورکوئ پارلمنټ هم نه ختموئ خلک د جنگ په اخر کې استعمالوي په سٹارټ کې د اټم بم استعمال نه کېږي الریډي زمونږ ټوپکې توپونه هر څه کار کوي جرسې هم کامیابي وشوې ریل هم کامیابي وشوې په ضمني الیکشن کې حکومت ته شکست شو په سینټ کې ورته شکست شو په داسې حالاتو کې موږ د حکومت نه ولې استعفا وانه کړو چې خپل استعفاګانې ورکړو خو به هر حال فیصله به وشي زموږ د سیاسي د میټینګ نه بعد خو زه د ملک صاحب نه دا تپوس کوم چې ته د خپل زړه د ښه کولو دپاره دا خبرې کوې که نه د عوام ته بېوقوف ښکاري چې ته دا خبرې کوې چې موږ نوی پاکستان جوړو تاسو یوه بي آر ټي جوړه نه کړله په 9 کاله کې تاسو په پیښور کې یوه بي آر ټي د اوسه پورې جوړه نه کړله تاسو به نوی پاکستان جوړ کړئ او څه چې زاړه حکومتونه یادوي چې کرپشن یې کړی دی نو دا 3 کاله تاسو څه کول په دې 3 کاله کې 90 ورځ تاسو په ریمانډونو کې وساتل 2 کاله په جیلونو کې وساتل او حالات دا دي چې سپریم کورټ په دې ویلو باندې مجبوره شو چې دا نیب اداره چې کوم دا یو ټول دی د سیاسي انتقام په دې باندې صرف خپل سیاسي مخالفین یا په خپل پارټۍ کې خپل مخالفین یا خپل اتحادیان د دباوولو لپاره نه دا چې کوم دی استعمالیږي ملک صاحب ته خو په دې 3 کاله کې خلکو ته دا موقع وکړ چې څه دې وکړه دا ادارې موږ تباه کړې وې نو تا پکې څه ټیک کړه کوم چې یو سیکټر کې تا تر اخره وسته
موږ غلو او په هغه غلا به وجود چې ته موږ ته غله وې چې ټان صاحب ستاسو خبره صحیح ده د حکومت نه هم ولس خپه دي خو د اپوزیشن هم څه کارکردګي نشته که نه مسله د ولس دا نه ده چې په چیرمن سینټ څوک جوړ شو اپوزیشن لیډر څوک جوړ شو او پی ډي ایم قایم دی یا ختم دی یا مسلم لیگ ښه کوي او د پیپلز پارټي بد کوي د دغه سره د ولس زیاته مسله نشته ډایرکټ ولس غواړي چې وړه ارزان شي چینی ارزان شي بجلی ارزانه شي روزګار د دې لپاره نه لازمي دا ده چې سلیکټډ حکومت ختم شي او د عوامو په ووټ په ذریعې سره دلته نه به څنګه ختمیږي په هغې باندې ځان پوهیو که نه چې لانګ مارچ د هغې لپاره نه موږ هر قسم لاره په سړکونو باندې د ادارو دننه د ادارو نه بار موږ په هر لحاظ سره لګیو د حکومت مقابله کوو او انشاءالله تعالی چې د حکومت دومره ورځې نه دي پاتې تا ونه لیدل कोई कौमी शिमले के था वो नहीं रहा और पूछा कि जब इनसे से चांद निकलता है किस तरह जुल्फों को रूप पे डालकर झटका दिया क्यों ये औरत बोला था कि शान झटका और खुद के गिलानी से इलेक्शन के तफावत बस आगा औरत वकल राजी और इंशाल्लाह ताला कि वो भी नहीं रिजर्व में भी इंशाल्लाह ताला सही है खैर के दा हुकूमत खत्म दे अखलाकी व शर्म खत्म दे हर او دا وی ته او وی ز په پی ډی ایم کې اختلاف دی وای په کوټه کې ستا ام پی ایز راولېږي ستا د پارټۍ مشران راولېږي هغه ستا د پارټۍ په لیډر د سر یعنی کو په پی ډی ایم کې اتحاد دی ملک صاحب د چټان صاحب وینا دا د کو تاسو وای چې په پی ډی ایم کې اتحاد نشته نو په حکومت کې هم به اتفاقی ډیره د دې خبره صحیح ده په کراچۍ کې ام پی ایز مچغیو والے په کوټا بلوچستان کې مو والے په سند کې تاسو نخپل ام پی ایز وتښتېدل نن د دې څلور اتحادیانو موږ له وټا کړی دی نن هم څلور اتحادیانو تاسو ووټ ورکړی زمون پښتنه هم دغه دا چې ټیک ته تاسو ته خدای پاک مقدر کړي اپوزیشن چې کم دی هغه نه غواړي چې تاسو د شپې کور ته ولګي هغه خبره هم په خپل ځای باندې بیا ده چې کارکردګي مو څه ده صافي صاحب اول خبره خدای دا د چټان صاحب او د دې نور مرګلي چې کم وخت لږ پاتې دی خبره وزر زر دا غونډو دی خو دا د خوبونه ګوري چې دا حکومت به ځي کور ته دا حکومت کور ته نه ځي دا حکومت به 15 کاله پوره کوي او انشاءالله په مهرباني ښه به هم پې ځای ته رسوي لکه 2 کاله نور هم دویمه خبره دا چې دوی وایي چې دا مونږ اټم بم ساتلی دی دا اټم بم به دوی کله استعمالوي دا چې کله الیکشن اناونس شي که نه نو چې اسمبلی ته یو هفته پاتې وي دوی به وایي چې مونږ استعفا نه ورکوو هغه به هم دوی ورنکړي خو کیدای شي چې ورکړي صرف عوام ته یوه ډرامې دپاره ولې دوی مخکې هم د اپوزیشن ډېرې داسې دا دوی پارټیانو ډېر ډرامې کړي زموږ پرایم منسټر ډېر کلیر دی چې وایي کتو چې ګیلاني صاحب سینیټر شو نو هغه لاړو اعتماد ووټ ته هغه هغه اسمبلی کې ورته وایي چې ګو که ما ته مخامخ راشئ پرایم منسټر سپیچ مخامخ دی خبره دا دی بی آر ټي نن جوړه دی نیب آزاد دی صحیح ده نه نه د آزاد مزاد نه دی آزاد نه دی دا چې آزاد وګوره چې څوک د باندې لږ په نیب باندې مریم نواز او پی ډي ایم سترګې راوښکلې پیشي ولا سره ختمه کړه که نه دونه خو د هغې ازادي ده زموږ وزیران یې ونه نیولو نیب ولې څو میاشتې جیلونه پې تېر کړو دا تاسو څه وایې ریفرنسونه په 2 کاله پس باندې نن خواجه آصف په کیس کې د نیب وکیل چې کوم دی لاهور های کورټ بې عزته کړی ته وایي چې یار تاسو به کله ریفرنس خو په دایر کې که نه یو سړی د 2 میاشتو نه په جیل کې دی تاسو ریفرنس هم نشئ راوړی د نیب خو خبرې مه کوئ خو بهرحال دوی چې کومه کارکردګي د دې حکومتونو ښودلي دی تېر شوي 15 کالو نه هغه عوام په مخ بس وخت بالکل ختم دی حمایت صاحب تاسو اخري یو چټان صاحب پرېږده چې معیار صاحب نه اخري یو کمنټس واخلم چې وخت بالکل ختم دی زه دا وایم چې اپوزیشن خپله ذمهداري په وخت پوره کړې ده چې کله حکومت کومې غلطۍ کړي دي هغه غلطۍ د اولس ته په ګوته کړي دي هغه غلطۍ د حکومت ته په ګوته کړي دي د عوامو چې څومره مسلې دي هغه که د پارلیمنټ په فلور باندې که د په اسمبلی باندې دي که په جلسه کې دي که په جلوس کې دي هغې ښکاره کړي دي کارکردګي کول د حکومت کار دی چې حکومت خلکو ته دا بالکل تاسو اصولي خبرو کا ډیره مننه معیار صاحب تاسو ډیره مننه اخو زاړه چټان صاحب تاسو هم ډیره مننه او ملک حبیب اورګزی صاحب تاسو هم یو جهان مننه زړه خو غواړي چې ملمنو سره نورم خبرې اترې وکړو خو د پروګرام وخت سر ته رسي زه د خپلو درې واړو ملمنو د یو جهان مننې سره ستاسو نیت غواړم د لوی الله په امان